پروګرام په دې برخه کې موږ موجود یو د درګۍ کلي سره تعلق لرونکي د یو ستر عالم دین مفتي فضلي جمیل رضوي سره څوک چې د هلال کمیټې رکن هم دی د هغوی سره به خبرې اترې کوو د روژې په فضایلو باندې موږ له څونه عبادات په دې میاشت کې کول پکار دي موږ له څومره هغه نیک عمل پکار دي کوم چې د په روژې کې زموږ یعنې د مسلمانانو ضرورت دی کتونکو مینوالو د دې عالم دین سره به موږ خبرې اترې کوو د دوی نه به دا ګټورې خبرې اورو نو هېڅ چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الحمدللہ مسلمانانو باندې الله تبارک و تعالی جل وعلا شانو بیا د رحمتونو برکتونو او شرافتونو میاشت راوسته چې هغې ته رمضان وایي او په پښتو کې موږ هغې ته د روژې میاشت وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روژې د میاشتې د 10 ورځو په باره کې فرمایلي دي اوله رحمت چې اولنۍ 10 ورځې د روژې رحمت دی د الله د طرف نه په مسلمانانو باندې و اوسطه مغفرت او درمیاني 10 ورځې شپې دا د الله طرف نه مغفرت دی و آخره عتق من النار او اخیرنۍ 10 ورځې شپې د دوزخ نه د بچاو ورځې دي غرض دا چې په دې 10 واړو یا یو کم 10 واړو ورځو کې د رمضان المبارک په میاشت کې مسلمان له پکار ده چې ځان د الله د رحمت جوګه وګرځوي د مغفرت جوګه وګرځوي استغفار وکړي د ګناهونو نه ځان وساتي چې الله جل وعلا شانه په ده باندې هم دا رحم وکړي چې د دوزخ نه بچ شي او جنت ته لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک د فضیلت په باره کې په یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې کله د رمضان میاشت راشي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کلاو شي د دوزخ دروازې بند شي او سرکشه شیطانان دا اتړلی شي د دې هم مطلب دا دی چې د الله رحمتونه برکتونه په دې میاشت کې ډیر دي یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دومره عزت الله د رمضان د میاشتې کوي چې یو نفل عبادت په هغې کې الله په فرض باندې قبلوي او فرض په اویاو هغه چې کومه دی نو درجه باندې قبلوي د نفل دومره حیثیت دی په رمضان کې لکه د فرضو او فرض د اویو فرض دومره حیثیت لري دا قدردانی چا وکړه الله نبی علیہ السلام هم قدر کړی چې کله به د رمضان میاشت راغله نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به غلامان آزاد کړل او بیا فرمایي چې هر مسکین ته به نبی علیہ الصلاۃ والسلام غریب ته عطوا وکړه یعنی ورکړه به ورته وکړه نو یو طرف ته حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې قدر په خپله کړی بیا خپل امت ته د هغې بیان کړی دی او بل طرف ته الله په خپله قدر کړی اوس موږ مسلمانانو له دا پکار ده چې کم درجه او فضیلت او شرافت الله او رسول صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې بیان کړي او کومه قدرداني کړې ده چې هغه قدر موږ هم د روژې میاشت کې وکړو او هغه د څه په صورت کې ده چې موږ په دې کې تلاوتونه زیات وکړو درود شریف زیات ووایو نوافل د مانځه په صورت کې زیات ادا کړو په دې کې د غریب مسکین سره امداد وکړو حضور علیه السلام فرمایي چې چا
په یو غریب مسلمان باندې افطاري وکړه د ده د دې افطارۍ دومره ثواب دی څومره چې د غریب روژې نیولې ده د هغې ثواب دی. لہذا پکار دا دی چې موږ یې په دې صورت کې هم قدر وکړو چې د غریب خیال وساتلی شي، هغه هم افطاري په هغه طریقه وکړي کوم چې باثروته مسلمانان کوي. په دې میاشت کې لیلة القدر دی، په هغې لیلة القدر په قرآن کې راځي چې خیر من الف شهر، دا د زرو میاشتو نه بهتر دی د دې عبادت. او بیا په دې میاشت کې تراویح دي، د ورځې روژه ده، د ټولو فضیلت نبی علیه السلام بیان کړی او د هغې مختصرو الفاظو کې دا چې حضور فرمایي څوک د ورځې روژه کي او د شپې تراویح وکړي د ده چې څومره ګناهونه دي الله به معاف کړي. په دې وجه مسلمانان لا د دې میاشتې فضیلتونه برکتونه حاصلول پکار دي او دې ته کار ته پکار دي چې دا د قدر میاشت او الله او رسول صلی الله علیه وسلم قدر کړی دی نو چې موږ هم قدر وکړو. د رمضان المبارک میاشت چې دا د رب کریم جل جلاله د طرف نه یو نعمت دی، رحمت دی. نو عزتمندو د روژې تعریف خو کتابونو داسې کړی دی چې هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، خو حقیقت کې د روژې حقیقت او د روژې مفهوم چې کوم دی هغه دا دی چې ته به د دې ټول هر څه خیال ساتې، شر و فساد نه به ځان ساتې او د روژې حدودات چې کوم دي هغه به په ځای باندې راوړې. دا هر یو حد چې دا روژه کله ته حدودات د دې خیال وساتې هله دا روژه د رب کریم جل جلاله په بارګاه کې قبلیږي. د روژې میاشت په باره کې نبی علیه السلام ویلي چې شهر صبرین، دا میاشت د صبر ده. نو صبر یوازې د خوراک څښاک نه بلکې د ګناهونو نه او د ناروا او د ناجایزو کارونو نه، دروغ ویلو نه، د ټولو امورو نه صبر کول پکار دي. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور، څوک چې د دروغو وینا پرېږدي او په دروغو عمل پرېږدي نو د الله تعالی دې بنده ته حاجت او ضرورت نشته دی چې دې خوراک او څښاک پرېږدي. د رمضان المبارک میاشت په موږ تاسو باندې مسلمانانو باندې الله جل جلاله فرض کړې ده. په رمضان المبارک په میاشت کې موږ ته الله جل جلاله د عبادت کولو هغه موقع راکوي. یعنې په دې کې چې کوم دی انسانان مسلمانان خاص کر په تراویحو کې قرآن کریم تلاوت وکړي. نور د رمضان المبارک په میاشت کې ډېر چې کوم دی لکه خلک صدقې کوي، خپل هغه ذکر فکر او د رمضان المبارک ډېر فضایل او ډېر یعنې یو عمل چې کوم دی هغه په 80 درجې باندې قبلیږي. یعنې ته یو عمل وکړې هغه الله جل جلاله په 80 درجې باندې قبول کړي. نو رمضان المبارک د الله جل جلاله د طرف نه زموږ دپاره د امت مسلمه دپاره یو بهترینه میاشت ده د نیکو عمل د نیک کارونو دپاره د نیک اعمالو دپاره.